بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. دا وزن سیده کنه چې په دې علم المعانی کې اته بابونه ذکر شول، نو دا څومره خبره اترې چې ذکر شولې، نو د دې مطابق کلام راوړل موږ وایو دا د مقتضا ظاهر مطابق راوړو، یعنی هغه حالات چې څنګه تقاضا کوي هغه شان د کلام راوړل دې ته ویل کېږي اخراج الكلام على مقتضى الظاهر. خو څه ځګونه داسې دي چې هغې کې اته ځګونه دي تقریبا چې هلته کې هغه احوال هغه حالات دا تقاضا کوي چې دلته کې دا کلام د مقتضا ظاهر نه خلاف راوړلی شي. پوه شوئ؟ یعنی عام طور باندې خدا را چې لکه د کم صورتونه چې دي نو په دې کې د مقتضا ظاهر مطابق کلام راوړل چې هغې ته موږ کلام فصیح وایو، خو کله کله د مقتضا ظاهر خلاف یو کلام استعمال شي او هغه هم بیا فصیح وي. پوه شو مې باندې دې دارو په مخکې خو موږ دا خبره کړې وه که نه چې کلام فصیح ته به کلام بلیغ فصیح وي، هغې ته به موږ هله کلام بلیغ وایو چې کله هغه د مقتضا الحال مطابق وي که نه، د مقتضا الحال مطابق وي. خو کله کله داسې وي چې یو کلام د مقتضا ظاهر لکه مطلب دا کم احوال چې دي که نه ا تقاضا د دې کوي چې اوس دې ته د مقتضا ظاهر مطابق کلام مه راوړه، نو کلام به د مقتضا ظاهر خلافي او بیا به هم لکه کلام فصیح بلیغ وي. پوه شوئ؟ نو اته ځایونه دي. نمبر 1 په دې کې دا دی چې یو کس دی مخکې اولني باب کې دا خبره شوه چې یو کس په یو خبره باندې پوه دی، یو کس نه پوها او تا هغه پوه کې نو دې ته ویل کېږي فائدة الخبر. او یو کس پوه دی او ته ورته د دې خبرې درکې چې یاره د دې خبرې ورته ته هم پوهه ورکې چېرې تا ته چې د کومې خبرې پته ده د دې خبرې ما ته هم پته ده، نه هلته کې ویلی شو چې دې ته لازم فائدة الخبر ویلی کېږي که نه چې متکلم مخاطب ته داسې کلام کوي چې هغه ناپوه وي. لکه مطلب ته دا پته نشته چې زید ولاړ دی او که ناست دی او که څه چل دی او ته ورته ووایې چې زید قائم، نو دا ته هغه ته ناپوهه مخاطب ته د یو خبرې پوهه ورکړله نو دې ته ویل کېږي فائدة الخبر. پوه شوئ؟ او چې هغه په خبره باندې پوه وي هته پته ده چې ما ته داسې خبره خو ته هغه ته خبر ورکې چېرې تا ته د کومې خبرې پته ده دې ما ته هم پته ده نو دې ته ویل کېږي لازم فائدة الخبر. لکه ته لکه ستا دوه غوږونه دي نو ته دا پته ده چې زما دوه غوږونه دي، پوهېږې په دې باندې، خو تا وایي چې لکه ما ته هم د دې خبرې پته ده چې ستا دوه غوږونه دي، دې ته لازم فائدة الخبر ولګي. نو کله کله داسې وي چې یو کلام یو سړی هغه په اته فائدة الخبر ومي او لازم فائدة الخبر دا ورته ومي، خو لکه ده ته داسې خبره کوي لکه څنګه چې جاهل ته خبره کوي، لکه څنګه چې ته څه ته کوې جاهل ته خبره کوي. لکه یو کس دی که نه او خپل پلار له تکلیف ورکوي او خپل پلار ته کنځل ویل کوي او خپل پلار ته بدې ردې وایي او ته ورته ووایې چې هذا ابوکه دا خو ستا پلار دی، نو اوس د دې خو لکه دا خو فائدة الخبر هم نه دی او لازم فائدة الخبر هم نه دی، نو عالم ته په منزله د جاهل باندې خبره کول لکه دلته د عالم په منزله د جاهل باندې کو دې عالم ته یې داسې خبره وکړله لکه دلته دا اړو پته نه چې دا زما پلار دی، ځکه چې د دې په مقتضا باندې عمل نه دی کړی. په څه باندې لکه مطلب دا خو هسې هم یو سړی دی د هغه بې عزتي نه پکار خو چې ستا پلار دی ته بیا هم بې عزتي کوې، دا ډېره ناکاره خبره ده. نو عالم په منزله عالم ته داسې خبره کول چې په منزله جاهلي نو دا لکه د مقتضا ظاهر نه خلاف. پوه شوئ؟ لکه ده ته خو یا داسې خبره کول پکارو د دې خبرې څه فایده نه وه ځکه چې هغه ته پته هم د دې ده لازم فائدة الخبر دا مطلب نه دی. لکه په دې باندې پوه شوئ؟ دویم نمبر هغه ځای دی چې غیر منکر ته داسې خبره وکړي لکه څنګه چې منکر ته خبره کوي، منکر انکار کوونکی. مخکې دا خبره درته کړې وه امتحان کې تاسو راغلی چې ابتدایي طلبي او انکاري چې یو کس خالي ذهن وي نو هغه موږ خبره کوو نو هلته کې تاکید راوړل څه دي ممتنع دي، او چې کوم ځای کې تاکید د یو کس هغه شک کوونکی دی خو دی غواړي چې ما ته پته ولګي دی شک کوونکی دی خو غواړي چې ما ته پته ولګي دی نو هلته کې تاکید راوړل څه دي جایز دی مستحسن دي غوره دي. او په کوم ځای کې چې هغه کس انکار کوي نو بحسب انکار هغه ته تاکید راوړل څه دي واجب دي. نو اوس یو کس ته هغه انکار نه کوي، انکار غیر منکر دی
خو هغه منکر غیر منکر ته ته خبرو کې لکه څنګه چې منکر ته کې په خبره باندې پوه شوي ها نو لکه مقتضى ظاهر خدا دا حال خو دې خبره تقاضا کوي چې یو سړی غیر منکر دی نو ته موږ کلام راوړو په غیر د تاکید نه خو چې منکر نو بیا ورته موږ څه کوو تاکید وراوړو نو دې انکار نه کوي خو هغه ته غیر منکر ته خبرو کې لکه څنګه چې منکر ته کې هغه باندې پوه شوي لکه شقیق دا یو کس دی نو دې جنگ دتلو او را روانو نو د سره توره چې نه توره په کاټې کې باندې کړو توره دې په پلانو باندې خپل ورنونو باندې کې خو دیو په پلانو باندې کې خو دیو نو تا د کساته وې چې ان بني عمك فيهم رماح استاد تر زمون چې دا سره ورهم تور دي بهشکه استاد تر زمون سره سړي مطلب یعنی ته چې د چا سره دغه کې جنگ کې نو هغه سره توري مطلب دا کده جنگ روان مې کنه د جنگ روانه په کار د تور راو باسلې او د سینې غنی ولې او چې څوک ما کې ورزي جو بس دی به وهو خدا غ تور چې په کاټې کې باندې کړی دا په خپل ورنونو باندې په پلانو باندې کې خو دې د دې کې خو دې دا ندی مطلب دا چې د اوس خدای ته خدا پته ده چې زمانه مخکري دا کم چې مد مقابل له زمانه چې کم دشمنان دي دا اوسره نږدې دي دا سره توري دا پته خوردشته کنه خدای چې په دې کوم حالات کې دا کړی دا نو دینه دا معلومیږي چې رته لکه بیغور ده نو دی خو غیر منکر دی کنه انکار خو دې خبر نه کوي چې زمانه خلکو سره جنگ ده دا سره اصله نشته دی دې خبر نه دی انکار کوي نه کوي ها چې منکر نه دی غیر منکر دی نو غیر منکر دی چې مونږ کله خبر راوړو نو دا بغیر د تاکید نه راوړو خو ته ورته خبره وکړي په تاکید سره ورته ان بني عمك فيهم رماح استای اعتراض نو دا اوس ګوره دا هغه په تقاضا باندې عمل نه کړي په دې خبره باندې پوه شوي نو غیر منکر دا داسې کلام راوړل لکه څنګه چې ته منکر راکې نو دا هم د مقتضی ظاهر خلاف یو دا دویم نمبر ځای یا لکه یو سړی دی او هغه په جیل کې دی ډېر زیات لکه غټ ګناه یې کړی دی په جیل کې دی او دی وایي چې یاره بس زما لکه د خلاصۍ څه دغه نشته دی د خلاصۍ مې امکان نشته دی او تا ته وایي چې ان الفرج لقریب چې بېشکه رهایي چې دا ممکن نه نو اوس دی دا ان چې ته د استعمالی نو دا غیر منکر ده په شان د منکر ده لکه په دې باندې پوه شوئ تاسو دریم ځای دا دی چې منکر ته یعنی منکر ته خبر راوړل په تاکید سره غوره دي کنه مستحسن دي چې شک کوي او چې انکار کوي نو بیا واجب دي نو دی منکر ته یا شک کوونکی دا سید الله پاس ودرېږه ته خودی خانه زه دا نه څنګه وکړه نه په دویم کې او دریم کې دا دواړه یو شان تقریبا لکه منګه دا ویل په دویم کې چې غیر منکر په منزله رسه ګرځول او دریم دا دی چې دا منکر او شک کوونکی په منزله د غیر منکر ګرځول پوه شوئ لکه منکري که نه نو هغه دپاره تاکید راوړل څه دي واجب دي او شک کوونکی د هغه دپاره تاکید راوړل څه دي جایز دي پوه شوئ دې باندې خو او چې کم کس لکه انکار نه کوي او نه دا کوي نو لکه خالوزیني نه دپاره تاکید راوړل نه پکار نو دلته کې دی منکر ته یا شک کوونکی ته بغیر د تاکید نه کلام راوړي او په دې دغه دي چې مطلب کده لږ سوچ وکړي دی په خپل خبره باندې ستومانه بشي لکه ته ورته الطب نافع یو کس د ډاکټرۍ نه انکار کوي د حکمت نه انکار کوي یا به شک کوي چې دا نفع کوونکی دی که نفع والا دی کنده او ته ورته الطب نافع نو دی خو انکار کوي نو په کار دا ده چې تا دلته کې ان نه راوړی وی تاکید دې پکې راوړی وی یا شک کوي نو په کار ده چې ان دې راوړی دا غوره وه لیکن تا ورته ډایرکټ خبره وکړه الطب نافع یعنی منکر ته یا شک کوونکي ته دې بغیر د تاکید نه خبره چې نن دا وکړله نو دا د مقتضی ظاهر نه خلاف خو دا جایز دي ځکه چې دلته کې کله په دې خبره کې لږ سوچ وکړي نو دا پته ولګي چې زه به غلطه باندې لکه په دې باندې پوه شوئ نو په کتاب کې دا دوه حساب کړي دي او موږ درې حساب کړل یو خدا دی چې لکه یو کس ته عالم په منزله جاهل باندې ګرځول عالم په منزله رسه ګرځول او دویم نمبر منکر په غیر منکر په منزله د منکر ګرځول او دریم نمبر منکر په منزله رسو د غیر منکر ګرځول لکه پوه شوې دي باندې او دا دویم او دریم په کتاب کې یو ذکر کړی په یو نمبر کې شمار کړی دي د ته جوړ کړی
په دې باندې پوه شئ دا پوره دی وګوره دا الخاتمه في اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر په خاتمه کې د دې تفصیل اول ویلو چې په علم المعانی کې اته بابونه دی یو پکې خاتمه ده دا د علم المعانی خاتمه نه نو په دې خاتمه کې هغه خبرې ذکر کیږي کم چې په دې کتاب کې نوی ذکر شوی نو دا خاتمه پس کې په دې کې بس خبره کیږي چې دا کلام به د مقتضی ظاهر خلاف کله راوړل کیږي کلام به د مقتضی ظاهر خلاف کله راوړل کیږي اصل خدا دا چې کلام د مقتضی ظاهر مطابق نه ته موږ فصیح بلیغ کلام وایو بلیغ کلام موږ څه ته وایو چې د مقتضی ظاهر سوي خلاف نوي د مقتضی ظاهر مطابق او کله کله د سوي چې دا کلام د مقتضی ظاهر خلاف سره د دیناسوي فصیح وي هغه پوښوي فصیح بلیغ وي نو ايراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى اخراج الكلام على مقتضى الظاهر ويراوړل د کلام په اعتبار د هغه قاعدو یعنی د هغه قاعدو مطابق کوم چې مخکې تیر شوی دي او د هغه مطابق کلام راوړل دي ته ویل کېږي اخراج الكلام على مقتضى الظاهر یعنی دا کلام د مقتضى ظاهر مطابق ده دا کلام د مقتضى ظاهر سره وقد تقتضي الاحوال العدول عن مقتضى الظاهر او کله کله تقاضا کوي احوال د اوړېدلو د مقتضى ظاهر نه یعنی کله کله احوال دا سراشي حالتونه د سراشي چې هغه دا تقاضا کوي چې دا ظاهر خلاف د کلام پیش کړي ويورد الكلام على خلافه ويريد الكلام او راوړل کېږي دا کلام على خلاف په خلاف د فی انواع مخصوصه فیسو مخصوص انواع او قسمونه کې منها نمبر 1 داغه نه ده تنزيل العالم منزله الجاهل بها غزول د عالم په منزله جاهل باندې عالم په سمانه ان بفائده الخبر او لازمها چې دا فائده الخبر اصل وی لازم فائده الخبر او لازم فائده الخبر څه مطلب ده چې یو کس نه پوي او ته پوه کې دې ته څه ویل کېږي خبر ده فائده الخبر او چې هغه ته پته وي خو ته ورته دا خبر ده کې دا خبر ته بار کې کوم خبر ته پته ده هغه ما ته پته ده ما ته هم پته ده نو دې ته څه ویل کېږي لازم فائده الخبر په دې باندې پوه شئ یو کس هغه عالم دی یا خود ته دا فائده الخبر وته حاصل یا د لازم فائده الخبر حاصل خو دې عالم ته دا عالم په منزله جاهل باندې ګرځول منزل لعدم جريه على موجب علمه زکه د خپل علم په موجب باندې عمل نه کوي زکه چې د خپل علم په موجب باندې فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهل نو دته د خبر راوړل کېږي لکه څنګه چې جاهل د ورکول کېږي كقول كلمه يؤذي اباه لکه استا قول هغه چې کوم کس د خپل پلان نافرمانی کوي د خپل پلان ته تکلیف ورکوي ته چې هاذا ابوک نو زاده پته ده چې دا ما پلار دی او تا ته پته ده لا نو فائده الخبر نه لازم خدای دې خپل پلار هغه عزت او احترام نه کوي نو ته ورته دا وې چې لکه هاذا ابوک دا خپل پلان لکه پوښتنه دې معنی ها ومنها دویم نمبر تنزيل غیر المنکر منزله المنکر چې غیر منکر په منزله د منکر باندې ګرځول غیر منکر ته من کلام کو نو تاکید پکې راوړو بګانه راوړو نه راوړو او منکر ته چې کلام کو نو هغه کې بمنګ څه کو تاکید راوړو نو دل کې غیر منکر ته لکه غیر منکر ته په منزله د منکر باندې ګرځول ولی اذا لاح عليه شيء من علامات الانكار کله چې ظاهر شي د دین څه شی د علامات د انکار نه یعنی انکار د علاماتو نه بغیر څه شی ظاهر شي فيؤكد له نو بیا هغه پر تاکید راولېږي لکه وي جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح جاء شقيق راغه دا شقيق د سړی نوم دی عارضا رمحه فداسه حال کې چې د خپل نيزه په پلانو باندې کې خودلې و په پلانو باندې د په ورن باندې کې خودلې په دې حال کې راغی نو ته وته ان بني عمك فيهم رماح چې بهشکه ستاره تر ځامن چې کوم سره جنگ کوي کنه دا غو سره ورنيزي دي پوه شو مې لکه ته جنگ لاره رواني دشمنان دي مخې دي نو پکار ہوتا دا چې ته تور راو باسلې وې تور دې نه غني ولې وې چې په کوم ځای کې دا خلک راځي چې زوی کټ کوما قتل کړه راګینه علامه د انکار پکې ده چې لکه ته یو خدای بهادر دی ډیر زیات نو ته د تور زکه د سینې والله خدا حالات دې سړي چې دې لکه گویا کې دې نه د انکار کوي نو تور ته تاکید راوړي نه بني عامل
لکه پوه شوئ نو ان بني عمک دا مال استاد دې لپاره راوړه وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج على کستا وینا هاي کستا چاستانه سوال وکي او هاي کس هغه داغه رهایی حاصلول یعنی هغه په جیل کې دی داغه رهایی او ازادي دا ډیر زیاده د عقل نه بعید وي مطلب څوک وزیری یا تغړ ګناه کړي او دوی چې رزق چا توسط شم دقیق دی ازادي نه شمه نو تور دوی چې ان الفرج قریب چې بشک د رهایی دا خو نږدې رستا نظر بوشي پوه شئ نه دا غیر منکر په منځ د منکر باندې وتنزيل المنكر دا د دې دویم سایډ ده وتنزيل المنكر او الشاك منزله الخالي راکوزول د منکر یعنی انکار کوونکی یا د شک کوونکی منزله الخالي په منزله د خالی باندې مطلب یو کس خالی ذهن دی نو مخکې موږ دا ویلي چې هغه لپاره تاکید راوړل څه دي ممتنع دي او شک کوونکی دی نو تاکید راوړل څه دي مستحسن دي غوره دي او د چې انکار کوونکی دی نو بیا دغه ورسره تاکید راوړل ورسره واجب دي نو ګوره دغه لکه منکر دی یا شک کوونکی نه لپاره تاکید تراوړي خدای لګی ته خبره وکړه لکه څنګه چې خالد زین دغه ولی ما اذا تامل وکچت دیتا تعامل وکړي کړو سوچ فکر وکړي نو زال انکار هو دغه انکار بس شي زائل بشي او شک یا دغه شک بس شي زائل بشي كقولك لغستا وینا لمن هغه چاته ينكر منفعه الطب او يشك فيها چې یو کس د طب د ډاکټرۍ د حکمت دغه نه چې د انکار کوي د دې فائدې نه یا به شک کوي نو تورته الطب نافع نه انکار کوي په کار ده چې تور ته تاکید راوړې وي لیکن دلته کې د څه علامات موجود دي کچره د پای باندې سوچ فکر وکي نه دا سوچ فکر کېدو ته وجنه دا شک شوبه به ختم شي کنه ها نو دا منکر یا شک کوونکی په منځله د خالی ذهن باندې وګرځو الکه پوه شو به باندې پوره ده دا ها پوره ده واړو ځه